اولاد چې دی نو د الله جل جلاله د طرف نه یوه هبه یوه عطیه چې الله جل جلاله چاله ورکړي او دې اولاد ته الله جل جلاله په قرآن پاک کې ویلي دي انما اموالکم واولادکم فتنه. دې ته الله جل جلاله یو ازمایش هم ویلی دی، یو امتحان ورته هم ویلی دی. دې مال ته او دې اولاد ته الله جل جلاله د دنیا زینت او ښایست هم ویلی دی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دا د دنیا ښایست هم دی او دا اولاد هر چا ته ډېر زیات خوږي. حدیث شریف کې دا راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د فاطمه رضی الله تعالی عنها په دې بچو کې یو بچی، حدیث کې داسې راځي چې یو بچی دا په دې اوږه باندې کېنولی او دا یو بچی چې دی دا په دې بل اوږه باندې. نبي علیه السلام وی هما ریحانای فی الدنیا، دا زما دوه ګلونه دي په دې دنیا کې. بل ځل چې دی نو نبي علیه السلام یو ماشوم په غېږ کې راغیستی دی، یا حسن دی یا حسین دی. نبی علیه السلام دا وی هغه ماشوم ته مخاطب دی چې ستاسو د وجې نه دا مور او پلار دا بزدیله کېږي هم، ستاسو د وجې نه دا مور او پلار بخیله کېږي هم. نو دا ماشومان د دې دپاره چې کوم دی نو دا مور او پلار په دې بخیله کېږي چې یاره دا بچی مې دی د ده دپاره به څه جمع کړم خرڅ نه کوي، د دغې بچي دپاره یې ساتي. کله ناکله داسې حال راشي چې د دې بچي دپاره سړی ځان بزدل هم کړي چې دی نو سر ښکته کړي، چا له جواب هم نه ورکوي. نو دا بچي چې دی نو دا زموږ دپاره یوه لویه سرمایه ده. عزتمندو هر سړی دا غواړي چې زما دا بچی دا کامیاب شي. نو دا مدرسه هم په دې بنیاد باندې جوړه شوې چې دا بچی دلته راشي دا د دین علم هم حاصل کړي او دا ورسره د دنیا علم هم حاصل کړي. نو دا بچی چې دی نو دا د دې مور او پلار دپاره هم سرمایه شوه، د دې خاندان دپاره هم سرمایه شوه، د دې ملک او د دې وطن دپاره هم سرمایه شوه. او دغه بچی چې دی دا چې کله دنیایي او دیني دواړه علوم ورسره وي نو دا چې دی نو ډېر مخ په وړاندې باندې ځي. زموږ تاریخ دا موږ خپل تاریخ یې کړی دی، حالانکې زموږ په تاریخ کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وخت نه راوالی دا خو بیا وروسته تقسیم داسې انګریزانو جوړ کړو چې دا دیني او دنیوي علوم دی جدا کړه. حالانکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د زید بن ثابت رضی الله عنه ته یو ځل وی زید په د یهودي نبي علیه السلام په مخکې د خطو کتابت په یهودیانو کوو، چاته بادشاه ته به یې خط لیږو، چاته به یې خط لیږو، نو یهودیانو باندې به یې خط لیکلو. نبی علیہ السلام د زید بن ثابت رضی الله عنه ته وی په دوی زما اعتماد نشته، ته داسې کار وکړه چې دا سوریاني ژبه دې زده کړه چې په دې کې تو خطونه لیکي. زید بن ثابت رضی الله عنه وایي چې ما په 15 ورځو کې په دې ژبه باندې عبور حاصل کړو، دا مې لوستی هم شوه، دا مې لیکلی هم شو. بلکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړي دي. امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ته هغه ته یې دعا کړې وه اللهم علمه الکتاب والحساب، یا الله دته د کتاب علم هم وښي، دته د حساب علم هم وښي. نو نبی زمونږ تاریخ چې څه وګورو که نه نو زمونږ په دې تاریخ کې دا څومره غټ غټ خلک چې تېر شوي دا ساینسدانان تاسو وګورئ، تاسو الفارابي وګورئ، تاسو رازي وګورئ، تاسو جابر بن حیان وګورئ، دا ډوګره غټ غټ علما هم دا د وخت غټ علما هم او د وخت چې کوم دی غټ غټ ساینسدانان هم. نو عزتمندو دا مدرسه هم په دغه بنیاد باندې جوړه شوې ده چې یاره زموږ دا ماشومان د سکول سبق هم وایي په دې کې او په دې کې چې دی دیني سبق هم وایي، د دوی اخلاق او کردار هم ښایسته شي او دیني لحاظ سره او دنیوي دواړو لحاظ سره چې کوم دی نو دا مخ په وړاندې باندې راشي او د دې قوم دپاره سرمایه جوړه شي. نو انشاءالله تاسو نه دغه امید هم ساتو چې تاسو خپل بچي هم دلته داخل کړئ چې هغوی قرآن هم زده کړي او هغوی چې کوم دی نو دنیا سبق هم ووایي، ستاسو دپاره د دنیا هم د خیر سبب وګرځي، د آخرت هم د خیر سبب وګرځي. عزتمندو که ستاسو یو بچي هغه چې دی نو قرآن حافظ جوړ شي نو دا تاسو وګورئ په دنیا کې هر یو اعزاز مولوي صاحب مخکې خبره وکړه هر اعزاز ختمیږي، خو د قرآن د اعزاز داسې دی که نه چې دا ختمیږي نه، دا نه ختمیږي. وایي چې کله د حافظ قرآن دی وفات شي او د قبر ته لاړ شي نو وایي دا الله جل جلاله په خپله دې فرشتو ته وایي چې دا لا تأکلی لحمه، لا تأکلی لحمه، تاسو ګورئ چېرته د ده چې دی نو دا غوښه ونه خورئ. نو هغه ځمکه ورته په خپله وایي چې ای الله د ده ځمکه به څنګه مونږ وخورو چې د ده په سینه کې ستا قرآن بر وکړو. او دغه بچي بیا چې کوم دی نو چې قرآن زده کړي دا یقینا چې کوم دی زموږ ستاسو لپاره سرمایه جوړېږي. زموږ حدیث شریف کې دا راځي وایي چې د الله جل جلاله به د انسان د درجه بلنده کړي. وایي دی به د الله نه تپوس وکړي چې یا الله
زما دا درجه دي څنګه بلند کړه وی الله جل جلاله چې ستا بچي ستا لپاره استغفار وغوښتی ستا لپاره دعا کړې ده نو موږ داسې بچي د ځان نه وروسته پرېږدو چې هغه وروسته به موږ پسې دعاګانې کوي زموږ او ستاسو دپاره سرمایه او وروسته زموږ او ستاسو دپاره چې کوم دی په دې دنیا کې هم د عزت سبب ګرځي او وروسته په آخرت کې هم زموږ او ستاسو دپاره چې دی د کامیابۍ سبب وګرځي الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق نصیب کړي